زه چې ښکلیا ستا د در خاورې په سر شم عجیبه چې ستا په در شم. د بابای غزل حمزه بابا 22مه کلیزه په احترام او عقیدت سره مانځلی شي. حمزه بابا په 1908 لنډي کوتل یا لوړګي کې د بازمیر په کور کې سترګې وغړولې. حمزه بابا د ابتدایي تعلیم حاصل کولو نه پس په اول د شاعري په اردو کې کوله، خو ولې د پلار د وفات کېدو نه پس بیا چې د سید ستار شاه باچا لاس ونیولو نو د خپل پیر په وینا باندې د شاعري په پښتو کې شروع کړله. د کومې نه پس چې د په شاعري کې یو نوی جدت پیدا شولو او دغسې د پښتو د بابای غزل سره سره نور ډیر لقبونه هم ورکړی شو او ځکه د دوی په شاعري کې زیات د تصوف رنګ هم ښکاریږي. خو ولې دا ستر شخصیت زموږ نه په 18 فروری 1994 کې رخصت شولو. هم د دې حوالې سره تېره ورځ د یو پروګرام تابع شوې وه په کوم کې چې د بېلابېلو علاقو سره تعلق لرونکو ممتاز شاعرانو ګډون کړی و او د دوی په زندګۍ باندې رڼا واچوله. شپه د بلا د ګړۍ ستنې لاندې باندې وي دا د همداسې نظم دی. زما نوم خو سجاد علي دی او د حمزه بابا لمسی یم. کله نه چې بابا وفات شوی دا 22مه کلیزه او اکثر دا کوم ادبي ټولنې چې دي دا ټولې چې څومره هم شي دا دغو په تعاون سره شي. کله کله حکومت کلچر ډپارټمنټ هم یو ځل دوه ځل به هیلپ کړی خو اکثر د ادبي ټولنې چې دوی په خپل سر باندې دا ټول هڅه. خو ما په خیال چې داسې به یو شی هم نه چې د خلکو نه به پټي ټول لنډي کوتل خلک چې هغه ټایم څومره ټول تر واقف وو او یوه خبره ډېره وه چې د وخت به ډېر پابند و. د وخت موږ چې څومره پورې کتلی نو د وخت پابندي به یې ډېره کړه. حمزه بابا خو بار بار دا خبره کړې ده چې لوړګیني د شاعرانو قدر نه کا غورځولي اعلانونه په ډېران دي. دا د لوړګي خلک زمونږ خو دا توقع وه چې دا د بابا په نوم باندې د بابا په فکر باندې په یو اواز راغونډېږي. خو واقعي چې کوم هغه دا غونډه ده نو دا په کار دا وه چې دا شینواری کوم ځکه چې حمزه بابا وایي چې ګرام نه یم په زړه کې که شینواری رانږدې دی ځکه چې شینواری خو بیا ځان زما ځان دی نو چې هغه یې ځان ګڼي شینواری یې ولې ځان نه ګڼي. هغسې د مونږ اپریدي دي زمونږ چې کوم دی د باډۍ ملګري دي زمونږ ملاګوري دي زمونږ شلماني ورونه دي دا په یو اواز د حمزه بابا دپاره راتلل پکار دي. ما وختي منتظمینو ته دا خبره وکړه چې که د ما سره د چا دشمني ده که د تواب شاه سره د چا شاعر ادیب سره ده خو د حمزه بابا خو نه د چا سره دشمني شته او نه د حمزه بابا د چا سره تربګني وه. پکار ده چې موږ ټول د حمزه بابا په خدمت کې د هغه په کار کې د هغه په یاد غونډه کې شرکت کوو نو دا ډېره زیاته ضروري ده. حمزه بابا هغه ستر شخصیت دی په کوم باندې چې په یونیورسټو کې پی ایچ ډي کیږي. ولې د صوبایي حکومت له اړخه د دوی سره د کلچر ډپارټمنټ له اړخه هیڅ قسمه همدردي نه کیږي ځکه چې دا ټول پروګرامونه د ادبي ټولنې او د دوی د کورنۍ له اړخه تابع کیږي. خو ولې حمزه بابا صرف د لوړګي یا د خیبر نه بلکې د ټول پښتون ملت شاعر دی. محمود الله خان افریدي سنو پښتونخوا خیبر.